ګرانو ملګرو السلام علیکم. امید دی چې خوشاله به یې. دا د انور باغ یو فارم هاوس. د پښتو په کلتور کې خو هر ارټ یو فارم هاوس دی، ځکه چې فارم هاوس هغه ځای ته ویلی شي چرته چې د ناستې پاستې او استوګنې ځای هم وي، ورسره د کروندې ځمکه هم وي. د دې ویډیو په جوړښت کې ما سره پروفیسر امجد امین هم موجود و. په فارم هاوس کې عام طور باغ هم وي، څاروي هم وي او د میلمنو د حضور کولو انتظام هم وي. دا د پرمولو د انور خان فارم هاوس دی. چونکې نن سبا د ډکو کرلو ورځې دي، په دې مناسبت سره نن ما د دې فارم هاوس انتخاب کړی دی چې تاسو ته د ونو بوټو د کرلو فایدې او اهمیت په ګوته کړم. باید چې د دې نه تاسو عبرت واخلئ او تاسو هم د خپل وس مطابق په بوټو لګولو او د دې په خصمانه کولو کې دلچسپي واخلئ. نن به موږ د دې فارم هاوس ناظر یا سپروایزر مواز خان سره یو څو خبرې کوو چې ځان ته په پته پوه کړو چې په دې فارم هاوس کې څومره بوټي دي، دا څومره لوی دی، کم کم فصلونه پکې لګېدلي دي، کومې ونې او کم بوټي او کومه میوه پکې کرلې شوې ده. راځئ چې واورو. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه تاسو نوم خیر دی؟ مواز خان. مواز خان. جی. دا د انور خان دغه دی؟ دا د انور خان فارم هاوس دی او تقریبا بس موږ سره یو اختیارات شکل دی پکې، اوس پاتې کېږو پکې. ته مطلب سپروایزر یې ته؟ سپروایزر او دغه هغه. نو دا کله راسي چې دی؟ نو یاره د دې تقریبا خو 15-16 کالونه د دې لږې وخت زیات شو، خو د 15-16 کاله جوړ شو. نو تقریبا لکه هغه د دې ډېرو بوټو د دې چمندونو د خپل هغه خواهشاتو مطابق لکه دې کې کور هم دی، حجره پکې هم ده، دې کې جومات هم شته دی الحمدلله. خو د کلي په سطح باندې د 15 جومات مشر لکه هغه مرکزي جومات چې ورته وایي، او ډیره پکې هم شته دی، خو کافي غټه ده او کور هم خپل شته دی پکې. عموما خو پکې نه پاتې کېږو، خو لکه تاسو سره دلته کې بوټي څومره دي؟ ډېر دي؟ موږ سره خو تعداد د بوټو نه دی یاد، تقریبا دا 15-16 جریبه ځمکه ده او لکه تقریبا ټوله ډکه ده، خو لکه یو قسم نه دي، مختلف دي او داسې چې لکه مطلب پای کې هره شاشې د کاش مطابق لکه امرود شو، مالټا شوله او خرماڼی شوله، لوکاټ دی، لکه انار دی، انګور دی، لکه مثال په تور باندې هر قسمه ډکې پکې تقریبا شته دی. خو بیا په دې کې داسې ډکې دي چې هغه د حاجي صاحب غیر ملکي راغوښتي دي او څو د لاهور د یو ځای بل ځای نثرونه دي. نو هغې کې تایید خپل چټونه دي، خو هغه د انګریزۍ لیکل دي، نو موږ پرې نه پوهېږو او نه دغه میوې تقریبا موږ داسې عام طور بازار کې کم کوز وینو، خو لکه ډېرې نه وینو چې لکه مطلب دا دغه دي که نه، نو دا یې به موږ ته پته لګېږي. لکه انور خان خو د ایګریکلچر محکمې زراعت نه ریټایرډ افسر دی که نه؟ دا دې هغه لکه په دغه څیزونو باندې ظاهره ده زموږ نه به ښه پوهېږي، تاسو نه به هم ښه پوهېږي په دغې باندې. نو بعضې بوټي او پکې داسې ګلونه پکې هم تاسو مطلب دا ښکلې ګل پکې هم تقریبا لکه که هغه د دې ځای مطابق یي، نو که هغه ګلاب دی او که هغه لکه مثال په طور اپل چمن کې مخامخ ګلونه یي، لکه هغه خپل هغه شغل پکې لکه برابر خپل جوړ کړی دی که نه. دا چینار پکې ډېر مزېدار چې دی نو لګېدلی دی. دا پکې چې دی نو دیره ده؟ دا پکې دیره ده. او دغه شاته چې دی نو جومات دی؟ دا جومات دی. نو بس له خیره سره الله مو پې خوشحاله کړه، ډېر مزېدار ځای جوړ کړی دی. امین. د مینې د محبت ځای دی او د یارانو دوستانو د ناستې پاستې. بس محفل پکې راځي او بابا خبره منډارې پکې چي، منډارې پکې کېږي او ځان له بیګا پکې مو دا 40 پورې کسان مونږ اوسو باربیکا پکې جوړول، لکه مطلب دا چې نو بس چې دی نو مطلب دا ظاهره ده دا شغل دی او ښه شی دی که نه؟ بالکل. نو خوند خو کوي د یارانو دوستانو محفل بالکل. او ورسره کله پکې مونږ له مالټې رالیږئ انشاءالله تعالی. بس دا خو مونږ کرونده د دې لپاره کړې ده چې لکه مطلب دا چې بس وشي او وخورو او نور هغې خرڅوي نه، خو لکه ډالو کې او یار اشنا راشي وخوري او وویني. بس
دا تر اخره پورې ښکته چې دا کته هغه کندې غاړه ده که نه هغه ځنګل چې کوم ښکاري بګاڼې مطلب نو مګاڼې چې ښکاري نو هغې ته دا لکه ټولې دغه پکې شاملې دي که دا دې کې شاملې دي که ته پکې شاملات لکه هغه چې کوم کنده څه ورته وایي که نه نو هغه دا تر هغه آبادۍ پورې ده او داسې د دې آبادۍ شاته هغه وروسته ورته یو کنډه تار لګېدلی دی دا بوټي پکې ډېر مزېدار دې ته پلونیا وایي او دا هم یو ناشنا غوندې ډکې دی نو دلته یو جی اف ایس کې یو افسر و معین صاحب نامه یې وه نو هغه له چې طرف هغه غیر نه راغلی و بهر نه نو هغه سره خو بهر غل غټ شوي وو هغه پکې لکه د دې نه څه فرنیچر هم جوړ کړی دی ښه د ټاپ دا بوټي وي لویږي هم ډېر زر زر که نه غټیږي هم ډېر زر او بل دا د دې علاقې دی چې داسې ګورې نرم دی خو صفایي یې ډېره زیاته ده کږېږي نه تاویږي نه او ښایست یې ډېر دی لکه دا تقریبا د شپږو میاشتو ډکې دی دا زیرې نه راختلی دی لکه دا کلیزه ورته هم نشو ویلی که نه لکه کم دي مونږ ذخیره اچولې وه دورو دورو جړې مې پوچې پوچې کرلې وې او دغه ځای باندې تقریبا یو 60-70 ډکې شي او 5 پکې هغه دې ولاړ دي نور مونږ د کندې غاړې ته وړو خوارم کړو نو دا لوکاټ دی نه دا امرود دی امرود دی دا امرود دی دا امرود دی ځای په ځای پکې دا هم او د دې سیزونو خو دا چې په دې کې چې دا د ام پکې هم شته پکې خو دې کې زیاته میوې بوټي دي که نه میوې بوټي دي خو دې کې دا چې لکه کوم ډېر ډکې دي نو مونږ د پېژندګرو نه محروم یو هغه پې خپله پوهېږي هغه یې پېژني مو هغه سره کتاب کې هم لیکلی دي او هغه دې ډکو ته بعضو ته لکه مطلب دا چې هغه ټکټ یې غوندې مې وي راشي دغه پکې هم چغه ځای دا کور کې چغه ځای ده مثال او دی اوس کرلي دي پکې سپورټ کې او دغه کور کې پکې غټ هم وي او دوسې مونږ د تېر وخت کې والې وې بعد یې پرې راغلی دا بل قسم میوه ده لکه مطلب داسې یا دا توت تا دانه نه داسې په شکل باندې وړې وړې دانې کوي دا چې دا بیر یو قسم دی تقریبا دا 2 قسمه ده دا ځنله ده هغه چې کومه ده نو دا یې کې تروشوالی دی او دې کې نشته دا خوږه دانه مې خوړلې ده د دې دغه پکې بادام دي دا بادام دی دغه پکې بادام دی او دا پکې بیا بل قسم ډکې د دې نامه ماته نه راځي داسې پکې لکه غیر دام بادام دی دې کې بیا لکه اوس په چغجو کې قسمونه یې دغه ډکې څه کال هغه راوړي وو تېر شوي کال باندې نو دغه هغه بدله غوندې چغجی ده دې ورته لکه زمونږ د عامه چغجی چې کومه ده نو دا نه ده اوس دا ډکې دی نو دا زه نه پېژنم دانې یې هم کړي دي لکه دا صحیح دا خو لیچي راته ښکاري نه لیچه نه ده دا څه مختلف غوندې شی دی لیچه غونچک کوي لیچې بوټې پېژنم هغه مو خپله کرلي دغه دي لکه هغه ځان یو دغه پکې سیوان دي اوس دا سیزونه دي دا دی کې یو قسم د قطار کې کرلي شوي دي داسې دورو دورو دي د تورانو په نمونه باندې د موبایل کې مې لیدلي داسې راویزان غوندې او ډکې داسې غټ غټ دانې کې که نه لکه دا پکې څه کال کرلي شوي دي زمینداره پکې شته امبارې ده ګنې پکې شته کته پکې 2 برګنډه ګنې دی او تماکو دي یا پورې پکې غنم دي دا دي مواسانه ډېره مهرباني جی بس دغه خبره دا چې دی نو یو ښه مصرف دی ښه مصروفیت دی ښه مشغوله ده بالکل بس الله مو پکې خوشحاله کړه ډېره مهرباني امین